درې ګروه د ښځو داسې دي چې هغوی نه خدای عذاب قبر اوچت کړی دی. حالانکه عذاب قبر نه ډېر کم کسانو محفوظ پاتې کېږي. اکثرو کسانو دا فشار قبر، عذاب قبر ضرور میلوي. خدا د پیغمبر اکرم دی دا زنانان، دا ښځې دا دنه محفوظې دي. اول ګروه ټولی هغه د امرأة صبرت علی سوء خلق زوجها، هغسې ښځه چې هغه خپل شوهر بد اخلاقیو باندې صبر وکړي. دې مطلب دا نه دی چې شوهر د حق حاصل دی چې هغه په کار دی بد اخلاقي یو بد اخلاقي هغه ته سرټیفیکټ میلاو شوی. بد اخلاقي بد شی دی، چاهې شوهر یې کوي چاهې ښځې طرف نه وي، په کار نه دی. ایخوني ماحول په کار دی چې مینې محبت نه ډک ماحول وي، امن و اشتي ولا ماحول وي. خونه انسان لپاره سکون ولا ځای دی. جهنم انسانونه جوړ نه کړي، په کار دی. مینې محبت څخه زندګي خوند کوي، جر قربان څخه خوند کوي. اما که یو انسان دی، یو شوهر دی چې هغه بد اخلاقی دی، بد اخلاقي نه ختمېږي نه کمیږي، نو ښځه خدای دپاره پښتو کې مې چې خونه ړنګه نه شي، دې دپاره حیا کوي، صبر کوي او شوهر بد اخلاقي برداشت کولی شي، تحمل ورکوي او پروردګار بهڅومره مهربان دی. و حدیث کې مولا داسې یی ان الله عز وجل واکرم من ان یعود فی عقوبته فی الاخره. خدای دومره مهربان دی چې خدای یوه کس ته دعا واري عذاب و تکلیف نوید کوي. یعنی کوم کس دنیا کې تکلیفونه اوسي که نه زناشیو باندې خدای زیدي عوض کړي، دې سیرې کړي، دې پراخې کې ما دنه قبر ولا برزخ ولا تکلیفونه اوچت کړی. څه په دنیا کې تکلیف برداشت کړی دی. کومه ښځه د دنیا کې تکلیف برداشت کړي، شوهر بد اخلاقي برداشت کړي، سخته زندگی برداشت کړي، تکلیف سه زندګۍ تېره کړي، سر پرې ورسوي، زمن و طبیعت ورکې وکړي، خونه وساتي، خونه ړنګه نه کړي، هغه ته خدای وسیله ورکوي او برخه ورکوي. داسې نه ده چې پروردګار څه چې ورک دي. دې هغه پر یو حدیث مې لیدو اندازه لګوه. حدیث کې داسې راغلي دي چې کومه ښځه تکلیفو کې، سختیو کې، مشکلاتو کې، بد اخلاقیو کې شوهر سره زندګي تېره کړه، هغه ته خدای دومره کریم دی، بی بی اسیا سلام الله علیها برابر ثواب لیکي.